وکړو. بیا عزتمنو بکسو ژغول دبلی باجې دغه خو نبی اسلام فرمایي چې حرام کار دا په دې باندې الله پاک ناراضه کیږي. وای نبی اسلام چې کوم ځای بکسې له دبلی باجې د تماشې د کیسې ارویدلې نو وای غوږو ته به ګوتې ګډې کړلې او دور لري به ته چې کله به د بکسو د دبلیو باجو سریندو ول आवाज ور ختم سو او تاسو مشکې په خپل ارو ورسره چې کومه دی ګردی کلی ته ورارو نو جسمانی تکلیف ته ورک روحاني تکلیف ته ورک چې چوره ګناه یې د کیږي دوره ګناه به تا ور سره کیږي ولی چې سبب تور پاره وګرځیدل دا بکسې تور اروي نو دا تکلیف چې کومه دي که روحاني ده که جسمانی ده دا تا ورک اول خو بکسو ژغول په کار نه دی حرام کار ده ناروا کار ده که بیا بالکل نه منې کیږي چې خامخا بیا ژغوه زه چې کومه دي شادي نه په غم کوم بیا دا مهرباني دې سړی کوي چې په خپل کور چې دی په مدم اواز سره ژغوي الله کې بیا حرام کار ده ګناه دې کیږي ګناه نه د خلاصون نشته ده شیطان دې خپل کور تر ګټ ک رحمان دې خپل کور نه وبېړه اوس عزتمنه په دغه ترتیب باندې چې تا د کومه اورا وکړه کومه شادي دې وکړه چې شیطان دی چې کومه دی کور تر ګټ ک نو په دغه مجور باندې به ته چې مزه وکي چې په د خپل زمدانه نه خوند واخلي دغه نتیجه به دا روزي چې بیا به صاحبانو ته پرېږي پیرانو ته به پرېږي مولیانو ته به پرېږي ورته وایي به وایي ما مجور چې کومه دی میرګی دی په پیران پر راغلي دي دورې پر راځي کور چې جګړې کوي یې زوی والا کیسه مې مني زوی مې چې کومه دی کیسه مني زوی مې نه خپل ک موږ والا کیسه نه مني نو دغه لانجې پانجې به او په تعویزانو پسې بشورې خو عزتمنو د دې حل تعویزان نه ده نقصان تا په خپل کړای ده په کار خداو چې تا موټر چې د غناوي سره رحمان ذات راوړای وي الله دې ور سره راوړای وي دینداری دې ور سره راوړای وي دغه په ځای باندې تا شیطان ور سره راوړ او شیطان چې ور سره راوړ شیطان خو به تا ته کور چې لانجې جوړي تا ته جګړې جوړي نو عزتمنو مقصد مې د خبرې داو چې ورا سړی تیروي په عزت سره دی تیروي په دغه انداز باندې دی نه تیری چې بکسې دي او دوره په چیګ आवाज باندې خلاصوله چې ټول کله چې کوم دی له دغه بکسو نه تنگ ده بیا د غرنګي عزتمنو دغه بکسې چې دا کومې موږ په سندرو چې ژغو نن په جلسو چې ژغو دوره په چیګ आवाज سره ژغو چې ټول کله ورنه تنګي ټول کله سترګه نسی لپټولای په دغه کورو چې افیزان دي د مدرسو ول طالب علمان دي د سکولانو کالجانو ول ځنکی دي بیماران به په دغه کورو چې ستړي ستوماني به او تا چې کومه دي بکسې ورته روانې کړې دي ټیک ته مسائل په بیانوي فضایل بیانوي ناتونه بیانوي ماخوستان جمع پورې دی وژغېږي تکلیف نسته د خلکو ته به فائدہ ورسیږي خو نه دا چې تر یو لسو دولسو بجو پورې په فول سپیډ باندې بکسې خلاص دي او چې کومه دي خلکو ته تکلیف ورکوي نو ته په خپل فیصله وکړه سوچ وکړه چې دا دینداری ده کدا بی دینی ده دا دینداری ده کدا بی دینی ده چې بکسه دی په فول आवाज باندې خلاصه کړي ده او ټول کله غمجنه پریشان ده ورسره نو ټیک ته جلسې وکړو ناتونه بژغو خو لیکنه په طریقې باندې په کم आवाज باندې ماخوستان جمع پورې لاګین ګنټه نیمه چې کومه دی جمع بعد شي په دغه سړای نه تنګيږي اوس کې ګردش پته دغه په جلسو سریندو باندې تیر کې د سباور به خلک چیږي کنه بچیږي بیا چې چور کسان اته د بکسولو وجنستر غنسی پټولای شپې سباور ته دوه وخت چیکسله جمع لپات اسلیل منجونه لکزاسله دغه والا سزا دغه ول ګناهونه باید تاسو جی کنه بجی تخپل په دغه باندې سوچ وکړه اخیری خبر عزتمنو کوم هغه دا چې جمعاتو چې اذانونه کېږي لو سپیکر په چې لګیدلې دي دور په فول سپیډ سره د لو سپیکر خلاصي چې د بانګو چنګارای خيزي اذانو ټنګا خيزي اي دور په چې اواز سره اذان پکار دا اسلام دې اجازه ورکوي په محلي چې سلا شپېته اتیا لسل کورونه او आवाज چې کومه دي ورې ککه خېله د لو خېل تر رسیږي په ګردي کلی چې دی ولو سپیکر وال आवाज رسیږي او چنګارای خيزي نو یې دور په چې आवाज باندې پکار د اخلاق دي په دور انداز باندې د لو سپیکر پکار دا چې د تا محلي ته आवाज ورځي ولې چې هر محلي چې جمعات ستدا په هر جمعات چې تقریبا لو سپیکر ستدي نو کچېره د هر محلي ول لو سپیکر په دور انداز باندې لګیدلې چې خپل محلي ته ورروي خلک په نور نه تنګيږي ته به زور نور سره کوي غاړه بده نه خرابېږي لو سپیکر باندې نه خرابېږي نه دا چې لو سپیکر ته چې کومه دي فول आवाज ورکا نو اذان دې سړای کوي په طریقې باندې دی کوي الله پاک ته دا عمل نه د ور محبوبه دا ښه خبر نه ده
الله پاک فرمایي ان انکر الاصوات لصوت الخمیر، بدترین आवाज چې دا هغه د خروال आवाज ده. نو سخت आवाज چې دا تیز आवाज به د ضرورت چیګ आवाज الله پاک دا نه خوښوي. د جمع غوندې لوی عمل چې نبی علیہ السلام د سلګدن حالت چې دا او بیا چې کوم دی دای جمع ته لاړ، یو طرف ته حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او ور کړی دا او بل طرف ته حضرت علی رضی الله عنه ور کړی دا او دای جمع ته بوته. او کتابو لیکلی دي چې دا ی پولاړ روغ درې دای نسلیا پښې نسلیا چې ګولای هغه د پښې غټه ګوتی چې کومه دي ترجمه ته پوری مسجد نبوي پوری لیکه کړي و، خو لیکن بیا د جمع المون نه قضا کوي او اهل ته چې نست په ناست باندې وک او دغه عظیم شان مانجه په باره چې کومه دي نبی اسلام حدیث مبارک ته وي تاسو پسې چې شاته چور کسان ولاړی قرات په دوره आवाज سره کو نه دا چې تاسو आवाज ګرځي محله ته ورسي ک 15 سفر پسې ولاړو 50 صف په مقدار باندې ک یو صف تر پسې ولاړو د یو صف په مقدار باندې د سړی چې کومه دي قرات وای غوټه دی نه وای. نو لمانځه پر خو عزت مونږ دا حکم دا بیا اذان پر دا حکم څه چې په ټول کلی چې د ټنګاره خيزي په طریقې باندې او اذان پکار دا په یو مقدار باندې اذان پکار دا سړی د چاته په دې سره تکلیف نه ور کوي. الله پاک ته په دوه خبرو باندې ماته تاسو ته ټول عالم ته د عمل کولو توفیق ور نصیب کی. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.